دې چې دلته راغلي د هغې نه موبایل اخیستي دي بیا د هغې نه موټرسایکل اخیسته هغه موټرسایکل هغه ماشومانو غورځولي چغې کړي دي زما د زوی پسې ورمنډه کړي دي غلو پسې چلې کو ودرېږي که نه بس هغې چې ډس کړی دی دې په دې ځای لګېدلې په ایته شي چې په مونږ یې لوټ وویل مونږ له موبایلونه ورکړه موبایلونه واخیستل دې کې شاته هغه بکر نومېږي که سړی هغه پرې رامنډه کړه په هغه باندې ډز وکړو ګورو د دې بنیادي وجه چې کومه د هغه ډیلرز دي او د هغې په شا باندې چې کوم دی هغه ځان ته ډېر مضبوط خلک وي هغه سیاسي خلک هم کېدی شي دغه هم کېدی شي هغې ته خو به تاسو دا سوال دې کړي که نه چې د هر ورځ پولیس مقابلې کېږي تاسو مړه کېږئ زخمیان کېږئ یېرېږئ ولې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو د فقیر آباد تاڼې په حدود کې پرون پرناو ورځ باندې یو ډېره زیاته دردناکه پیښه شوې وه دا پیښه د یو شوکې وه شوکمارانو هغې یو دوه کسان لوټ کړي او یو کس کوشش کوو چې دغه شوکماران ونیسي په دغه مزاحمت کې بیا شوکمارانو ډزې کړي دي دا الک مړ دی دا وقوه څنګه شوې وه څوک لوټ شوي دا کم کس چې مړ دی دا څوک و د دې فیملی څه وایي او په دې کیس کې اوسه پورې پولیس څه پیشرفت کړی دی دې حوالې سره مونږ سابقه صوبایي وزیر سره مونږ خبرې کړې دي دا ټول تفصیل تاسو ته دې رپورټ کې در کوم ضروري وګورئ خالق شاه خان پرون چې کومه دا دردناکه پیښه شوې ده ستاسو زوی چې پکې وژل شوی ستاسو د زوی نوم څه او دا وقوعه څه شوې وه بسم الله الرحمن الرحیم زما د زوی نوم ابوبکر صدیق و او دې پرون ما سره په کور کې ناست و او ما سره دا دغه کو خبرې مې کولې د مغه یو زوی روان و بار اوس میډیکل وشو اته نو ما ته هم دا خبرې کولې مې ځکه ستا ویزه مې برابر د ټیکټ والا زه د سره که نه د ویزه به انشاءالله د اختر نه پس لاړ شم دا خبرې مې کولې بیا ما ته یو موبایل لکه یو رنګ کوم بس موبایل مې ولې ورکړه د باروت لاندې دغه زموږ د کوڅه کې موټر ولاړ دی موټر چې ولاړ دی د هغې له راغې داسې ډبره په هغې کېناستل دواړه ملګري ناست وو ضرورت هم داسې مې ورکړ ودل مې چې ناست دي که نه خوا لاړ دی نو لاندې بار ناست وو دې خبرې کولې بس زه لاړم کور ته ما کور ته ما کپړې وپړې راولې مې زه لږ دفتر ته ځم مې کپړې سري به ټول لامبه اما دا خبرې ټول پکې 2 منټه تېر نه شو په دې کې ما پسې یو لږ رامنډه کړې ویل هلته راشه خالق شاه بکر چې وویشته زه چې په منډه رالم نو دلته پروت و دې ځای باندې پروت و که نه نو ما ورته لکه څنګه یاره بس ښې ما زه هغه دوی ته ویله موټر وباسه مې ګاډي کې واچو که نه بیا مې دغه هلک نه تپوس وکړو هلته چې هسپتال ته لاړو علاج هم دی هغه ته مې لکه دا څه لوبه و څه چلو ما ته ویل موږ دغه ځای کې ناست وو په دې کې یو پنټوپای والو په دې لار راوړې موږ نه راوړې ده چې دلته راغې دې ځای سره موټرسایکل ولاړو او 2 ماشومان دې کور والا دې چې دلته راغلي د هغې نه موبایل اخیستي دي بیا د هغې نه موټرسایکل اخیسته هغه موټرسایکل هغه ماشومانو غورځولي چغې کړي دي نو بیا دلته چم ګاونډ دا خلک راوتي دي او زما دیدي هم رامنډه کړي دي او د بل ملګري رامنډه کړي دي که نه نو دوی داسې تلي داسې تلله نو دلته هغه دې خبره کوي چې دلته یو کس پې ډز هم کړی دی او تماچه پوچې وې ده بل کس غلو باندې یو ډز هم کړی هغه پوچې وې ده زما د زوی پسې ورمنډه کړي دي غلو پسې چلې کو ودرېږي که نه بس هغې چې ډز کړی دی دې په دې ځای لګېدلې په ایته شي که نه دې ته پورې پسې رامنډه یې والی دی پسې که نه نو بس دلته راپروت دلته لګېدلو پروت و بس بیا تاسو هسپتال ته یوړو تاسو مونږ په ویډیو کې هم کتلی و چې دی خو ټیک دی بیا تاسو هسپتال ته یوړو ما داسې کار وکړ چې دلته مې ګاډي کې واچو نو چې بار ووتم نو ما چې سوچ وکړ مې دا خو ډېر لوی رش دی نو ما 112 ویل دفتر نه دی ما هغې ته یوړم بس هغې ته مې دغسې کار شو بس هغې زر امبولینس راوکړه هغې کې واچو ته په شاته روان وم نو بس خره دا روډ بند و چې دا روډ بند دي هغې په دیوان مې باندې تر هغه فقیر آباد تاڼې پورې په ون مې ولاړ دی نو هلته بیا ووتو نو بس هسپتال ته مرو جم دی و ډاکټر چې هغه هم کړو ما ته ویل دا خاص مسله نه ده که نه ځکه دونه خاص لګېدلې نه دی او دا پسته کې دی که نه نو بس هغه تقریبا یو 3-4 منټه تېر شو هغې ته پردې مړدې ته وکړ وې او ما ته دلته بار کښېنه بس یو 3 منټه چې تېر شو نو هر وخت ما ته باندې لاس واچو یاره ته والد صاحب یې ما ویو و یاره خفه کېږه هغه ایکسپایر شو وفات شو بس وفات شو دې ځای نه چې کله ته اوچت کو او 1122 دفتر ته دې بوتلو تا د سره څه خبرې وشوې چې زوی دا څه چل شوی ما خو ګاډي چلو مور ما سره مور دلته لوړېده ما سره ګاډي کې ناسته وه او هغه زوی چې مو او د سره بل ملګري هغې دواړو وروسته اچولي او هغې ورسره خبرې کولې هغوی له ډاډګیري نه ورکوله که نه څه خبرې وکړې چې دا څه چلو شو که نه ده وی چې یاره زه خو هم دغه و چې ما ته تپوس وکړه
مې مور خو چغې وي ما ورته ابوبکر دا څه مسله وه څه چلو وی ابو دغلته دا چغې سورې شوې موږ رامنډه کړې نو ما دغه ځای نه په هلکانو آواز وکړم نو ما پسې ده رامنډه وواله چې دغه د رسېدی وو هغه دغه ده ډزې د لرې نه کړی دی نه او بس دلته کسان مثلا نور هم ډېر ولاړو بس دې قدرتي ولګېد بس تاسو زامن دي او د ابوبکر پکې سویم نمبر زما 3 زامن دي دا پکې 3 نمبر او د سواده ماده کړه دا نه واده یو نه کړی اور دې چې د بهر هم وخت تیر کړو څنګه تاسو سوې چې بیا روانو دې بار تلو شپږ میاشتې تېرې کړې دوبۍ کې وم زما بل زوی هم دوبۍ کې دی هغه اوس کېدی شي راوړي کنه پرونه پلیټ کینسل شو نو پاتې شو اوس به راوړي نو هغه دې تلو د بوتلو نو ما ته دلته حالت خراب دي د افغان کولیندا معاملې ډېره خراب ده لکه ټول شپه ګرځي دغه کې کنه نو مې دلته وېدا مې دوه کنده بوتم نو شپږ ته میاشتې تېرې کړې نو بیا بلته لکه کوم ورو کنه خپه کېده نه ماته زبر درځي کلی ته وې موږ یو میاشت دوه تېرې کنه بیا راولو نو دې راغله دلته دوه درې مخلي یو 15 شپږ میاشتې کېږي دا راغلی کنه نو د اختر نه پس روانو تاسو یې د کم ځای او دې ځای کې کال نو اوسېږئ موږ خو یو د چارسدې پړنګ بابا خیلو کلیم دی او دلته تقریبا یو 15 سال چې اوسېږو دا مې دا پلاټ چې کوم دی دا هم زموږ د دې نشاته زما ورونه اوسېږي نو دلته موږ آباد یو تقریبا یو دی خو ډېر آباد یو 30-40 سال شو دغه یو 20 سال چې چارسدې نه راغلم دلته آباد شو تاسو کومه محکمه کې ملازمت کول او کله ریټایر شوي زه جی پی ایس کې ملازمت مې کولې زما یو کال شي ریټایر شوی ما ورځ پرون 13 شو نن هم دا ورځ 13 شو اوس پورې پولیس تاسو راغلي دي ست تسلی درکړي دا بس پولیس خو جنازه کې راغلیو او بیا را سره ولاړو تاسو فکر مې ان شاء الله چې موږ مسلمانانو مبارک سوي مسلمانانو مبارک چې موږ ونیسو او تاسو به تلو کو اوس پورې لاس دغه نه راغلی تاسو وایي چې مور د مقیمه نمراله بیا تاسو ور هسپتال تم لاړه دا ټولر ساغي بلکې داغه په مخ کې سا ورکه د مور په مخ کې سو یوس داغه څه پوزیشن دی والله بس داغه خو دا کار دی بس نشستري ولو بس پر سره مهرانه بچي پرون چې د ته بل لک سره په موټر سایکل روان وي کنه دا څنګه چلو دا خبرو کا دا مونږ پرې کوڅه کې روانو د خپل کور نه چې دې ته راوړو چې نو مهامه پاونډې باندې دوه کلکان روانو تاسو په موټر سایکل وي مونږ په موټر سایکل واو نو بدل ته کېو درې په مونږ لټوالو چې په مونږ لټوال مونږ ولا موبایل نه ورکه موبایل نه واشتل د کې شاته هغه بکر نو مې کسره هغه پیرامنډه کا پاغه باندې اډازو کو بچ هغه ولا کې د دوی موټر سایکل ته خو دوباره راکوشول بیا مونږ منډه کو دوی په موټر سایکل بیا واپس لاړل تاسو ربل سو کو تاسو سر روان وي مونږ کور ته راتلو مهامه کورم دی او مونږ جامې بدلولې تاسو نه سټیم دا موبایلونه غشتل څه خبره ترې سره اوسې د شکمارانو او سم نه بسو دې وي جیمون کې چې سدي هغه راکې په دوه موبایل یې مخه ته هغه واغشتي او بدل اړل بیا موټر سایکل دا چلاو کابل مرګري دي چلاو هغه بل چلولو ا موټر سایکل چا ورزولو چې هغه ویډیو کې ښکاری هغه خو می ورزولو ډارې هغه هم جوړا غشتو او تاسو نه اوس سوړی دي یو آیفون موبایل یو سیم ان آیفون کوم یو موبایل دی ایکس بیا چې کله تا د ابوبکر ولیدو دی خو ژوندې خبره مې کولې او خبره نه کولې بس سره کدا کړې وو ته بیا لاړې وسره هسپتال ته کنه ته خپل یریدلې وي نه هسپتال ته بیا نه لړم وسره څه کار کې بچي زه لیټونو کارخانه کې دینه مخ کې دې چرته شو کې سره شوی و نه دینه مخ کې سنو شوی دا دونو خيارتیا دي څنګه وکړي چې بس ډایرکټ ولا موبایلونه تاسو دواړو ورکل وړو سره خبرونه کوم څه کله مرته ورته دا چا نصیحت کړو چې ور سره ورکوي کسینګ نه بس مونږ هغه ورته ډایرکټ موبایل ونیو والے مونږ باندې له ونو ته ماچې نو یری تو کامران صاحب دا کوم وجه شوی دا تاسو څه غنې چې د 100 کالو کې په سټریټ کرایم کې په خبر کې سړی زیات اضافه نه شوی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شکریا ډیره مهمه مسله تاسو اوچته کړله موږ یو ډیر خوږ زلمه ابوبکر صدیق پرون د شوکمارو د لاسه شهید کړی شولو او دلته کې څه ویډیو څه سی ټي وي انویسټیګیشن روان دی ایس پی صاحب په خپل راغلی و خو دا زمونږ د قوم بزدا وایم چې بدقسمتي ده چې دغه شانتي وکوي پیش را پیخیږي او د یو وړوکې غونډه کې موبایل لپاره یا یو وړوکې غونډه کې فائدې لپاره اوس چې کوم دی زمونږ د پولیس غټو واکمنو سره ملاقات شو سینیئر کسانو سره زمونږ ملاقات شو هغه کې مونږ هم دغه خبره راوچته کړې وه خو دلته کې چې کم د نشي رجحان دی خصوصا د آیس خبره به مونږ وکړو زیات تر شوکمار چې ونیولې شي نو هغې د آیس په نشه کې خو د هغې خلاف ډېر ښه کریک ډاون هم روان دی او زما د الله نه امید دی زما اعتماد دی په پېښور پولیس باندې چې دا کومه وقوعه شوې ده د دې چې کم ذمهواران دي هغه به زر تر زره نیولی کېږي او ابوبکر
چې کم شهید دی او د هغې فیملی ده هغې ته به انشاءالله انصاف ملاویږي زمونږ امید دی د الله نه څنګه چې تاسو وې واقعي چې پېښور پولیس د دې ټولو سیزونو خلاف کار کوي لګیا دی نشو خبره چې تاسو وکړو واقعي چې نشي هر غلې کې په هر محله کې ملاويږي د دې روکتام د پاره ګورنمنت سکه تاسو صوبایي وزیر پاتې دا راځي د کم زینه دا نشي د پولیس چې کم اسسمنټ دی هغې کې خو پخوا چې کم به دغه کېدلو نو هغې زیاتتر دا وایي چې افغانستان سره د ډېر لینکس دي او بیا قبایلي اضلاعو سره خو د هغې هر څه باوجود که مونږ دا وګورو نو د دې بنیادي وجه چې کومه د هغه ډیلرز دي او د هغې په شا باندې چې کوم دی هغه ځان ته ډېر مضبوط خلک وي هغه سیاسي خلک هم کېدی شي دغه هم کېدی شي د پولیس د طرف نه په دې باندې ښه ټیک ټاک کریک ډاون دی چې کم سړی د دې عادي دی که هغه مجرم نه دی نو هغه ایز ا مریض ډیل کېږي د هغې ریهیبلیټیشن کېږي د خیبر پښتونخوا حکومت یو پوره طریقه کار دی د هغې دپاره چې 6 میاشتې بیا هغې ته هنر ورکړی شي خو چې کم بیا کریمینلز دي نو د هغې خلاف هم ایکشن دی قانون کې ډېر زیات د آیسو خلاف زمونږ سابقه حکومت ډیره سخته قانون سازي راوستی ده چې که 10 ګرام آیس هم ونیولی شول نو د هغې خلاف به هم سخت نه سخت سزا ورکولی کېږي خو دې سره سره چې کم ډیلرز دي د هغې دپاره زمونږ د علاقې خلک د علاقې مشران ستاسو غونته کې اوازونه چې هغې کوآپریشن کوي د پولیس د طرف نه دا یا د صوبایي حکومت د طرف نه دا واده ده چې هغه به صیغه راست کې ساتلی کېږي او چې ډیلرز دا چې کم ورکوونکي دي دا چې کم پروفیشنلز دي دا اصل کریمینلز دي زموږ د سوسایټي په تباهي کې صوبې کې دریم ځل تاسو د پارټي ګورنمنت ته څنګه چې کوم طرف تاسو اشاره وکړه چې سیاسي خلک هم کې دي شي ګورنمنت نه هو پاورفل بزویم سوکوي چې مطلب دا خلکو ته لاس نشي چولې شوی نه لاس اچولی کېږي دا معنی دی ویلي چې لاس نه اچولی کېږي د تاسو وګورئ اوس چې کوم دی لیسټونه راغلي د قبضه ګروپ دغه شانتې د نورو ایلیمنټس په هغې کې هم سیاسي خلکو بدقسمتي سره دا څیزونه خو یو حقیقت خو دی دلته کې خو ډېر زه به تاسو ته دا وسوک سره زه دا خبره کوم چې واحد تحریک انصاف دی چې په هغې کې د کریمینل خلکو سرپرستی نه کېږي نور خو دلته کې سیاست خلک د دې مقاصدو دپاره استعمالوي خو بهرحال خیبر پښتونخوا حکومت کې 0 ټالرنس دی پولیټیکل وکټمایزیشن بم نه کېږي خو چې کم پولیټیکل خلک دي یا کم کریمینل خلک دي چې هغه د دې خلکو سرپرستی کوي د هغې خلاف هم 0 ټالرنس بچې دا پرون چې کوم واقع شوی وه دا تا په خپلو سترګو لیدلی وه دا څه منظر و او یو دا ما په خپلو سترګو ولیده زما دغه جوخ کور دی زه کور کې ومه چې ډز شو نو ډز سره زه راووتم دغلته د شکمارانو موټرسایکل والا یې راایسار کړي وو 2 کسانو هغه نه موبایل یې واغستې او د ابوبکر ښه د بادرۍ مظاهره کړې ده ښه د پښتو کار یې کړی نو رامنډه کړه دې سایډ نه چې هغه رامنډه کړه نو دې خوا نه بې غل ډز وکړو نو ده په دې ځای راپرېوتو بیا موږ راووتو راوچتم کو نو دلته خو ژوندی خو بس لاره کې بیا ساه ورکړ اسی دا خو تماچا موږ اورېدلی چې دونه لرې نه مطلب څوک پیلې کې نه لرې نه په ډز کړی دی که نه ښه لرې نه یې ډز کړی خو بس د قسمت راغلی ولګېدو یو ډز سره د نامه نه لاندې لګېدلی دغه ځای سره اسی تا خو لیدلی هم دی او پلار یې وایي چې لکه مطلب که دی لګېدلی نه وي دی ورپسې ورتلو نیولې او چې دا لګېدلی نه وې رانیولې او خامخا یې رانیول جوخ ته ښه تیزه منډه یې وواله او جی داسې مطلب هغه څه داسې نشیان ښکارېدل که صحیح خلک وو شکماران والله څادرونه یې راتاو کړي وو مخ نه خو نشیان به خامخا یې نو روغ کسان خو دغه کار نه کوي اسمایران نشیان نو دغه عملونه کوي جازنبي خان دا کم دردناکه پیښه چې شوې ده سی سی ټي وي خو ټولو خلکو کتلی دي تاسو ته د وقوعې باره کې څه انفارمیشن بسم الله الرحمن الرحیم جی بالکل دا ډېره افسوسناک واقعه ده او دا سهار تقریبا 10 بجې دا واقعه شوې ده ابوبکر نامي هلک چې کوم د جنګ دوران کې وفات شوی دی په سی سی ټي وي فوټیج موږ حاصل کړي دي لګیا یو پکې انشاءالله مخبرانو سره هم شیر کړي دي او امید دی انشاءالله چې زر به موږ دې کامیاب شو موږ رسېدو ته کوم سی سی ټي وي چې راغلی دی که نه تاسو خو دلته نور وقوعې به همداسې شوي دا کسان چېرته مخکې کوم نورو واقعاتو کې راغلي دي وارداتونه یې کړي دي دلته فی الحال آئیډنټیفای شوي نه دي انشاءالله امید شته زر به آئیډنټیفای شي اکثر مونږ ګورو که نه چې پولیس مقابلې کېږي دي پکې مړه کېږي شکماران زخمیان کېږي تاسو خو به هم بلا شئ شکماران چې کوم دي انټاروګیټ کړي ای ته خو به تاسو دا سوال ترې کړي که نه چې دا هره ورځ پولیس مقابلې کېږي تاسو مړه کېږئ زخمیان کېږئ یریږئ ولې یاره بالکل دا تپوسونه دې شوي دي خو بعض ټایم هغوی خپله مجبوري بیانوي چې یاره موږ باندې قرضونه یا نور داسې اکثر د ایس په نشه کې وي
آیسو بیا په خپل حال هو نه وي. یو سړی چې فایر کوي او ژوند چې ختموي یا ژوند چې هلي د انسان نو خامخا خپل خوش حواس کې هغوی نه وي. دې څه وایي چې دې مطلب څنګه تاسو د دې قرضونو خبرې وکړې ما څنګه وایي تاسو به ډېر انټاروګیټ کړي دي دا پیسې خرڅ کوي نور مطلب دا سبب وایي چې قرضونه کوي نور خرڅ کوي چېرته دا پیسې لوپران دي نشو باندې ګیمونو کې اکثر موبایل ګیمونو چې کوم وي هغې هغې کې اکثر تاوان کړی وي دې خلکو. نو دغه نقصان پوره کولو لپاره بیا دوی سټیچنګ ته راوځي یا سنیچنګ وکړي دې کې دا بیا وقوې راشي انسانان پکې وفات شي. کله چې دوی په پولیس مقابله کې کله مړه شي یا زخمیان شي نو دوی پلاران بیا مونږ سره میډیا سره مو پولیس افسرانو لمزي چې زمونږ بچي بې ګناه کله چې دوی ونیوي شي د پلارانو پسې راځي هغه ټایم یره چې کوم د وفات شي دا کسان یا مقابلو کې ولګي یو ګوره دا به ټول ریکارډ یافته وي دوی ریکارډونه وي باقاعده اور دوی نه اوړي دي خپل کارونه. دې د ضمانتونه څوک کوي دا منډې ترنډې ورپسې خپل فیملي کوي که د دې نور څوک سپورټران وي نه همدغه خپله فیملي خوار څنګه وي د مور پلار خو بچی وي هغوی ځي دردېږي پې هغوی ځي خامخا ضمانتونه ولګوي. څنګه تاسو وی اکثر دی په نشو کې وي که نه دا آیس دا ډانس والا ګولۍ چې موږ ورته یو دا وخت په وخت زیاتېږي پولیس د خلاف څه کوي؟ یره زه به د خپل سرکل خبره کوم ټول پېښور خبره کوم ټول پېښور کې لګیا دي ډېر ښه کار دی روان دی دې متعلق ایسو باره کې د پیلز ګولۍ ډانس ګولۍ دا کومې دي دلته مونږ سره چې کوم دي زمونږ د نوې شو صاحب ډېر لګیا دی په دې متعلق ډېرې غټې غټې پرچې هم پکې وکړې د ایسو متعلق ګولو متعلق. مهرباني.